یو سړی د څادر یې اغوستی د څادر دواړه پیسې یې لاندې زړیږي په مټو یې اچولی د دې ته سدل صوب ویل کیږي. یو سړی د په سر باندې رومال اچولی د دغسې دواړه پیسې زړول یې تاو کړي یې نه دي. یو سړی د چوپانه یې اغوستې د ړستونو کې یې لاس نه د چخ کړی دغسې په مټ اچولی ده. دا ټول کارونه مکروه دي. دا د لمانځه د شان مخالف دي. دا د لمانځ کوونکي د شان سره نه دی لایق چې یو مسلمان د خپل څادر یا خپل رومال یا خپله چوپانه په مټ یا په سر باندې له پاسه واچي یا تاویي دی نه. دا د تکبر علامه ده او الله رب العزت تکبر نه خوښوي. نو جامه یا رومال یا څادر یا چوپانه په مټ یا په سر باندې داسې را غورځول سي هغه طرف یې داسې ټول نه کړي لکه څادر چې سړی اغونځي، بلکې دواړه پیسې یې کته وغځوي، په سر باندې اچولی یا په مټو باندې اچولی، نو دغه کار کول مکروه ده. دې ته په عربي کې سدل صوب ویل کېږي، جامه کته زړول.